ورځې الله پاک ځمکه جوړه کړله د خالی او د اتوار په ورځ باندې الله پاک ځمکه جوړه کړله د اتوار او د ګل په ورځ باندې د اتوار خالی خو خالی دی د اتوار او د ګل په ورځ باندې الله پاک ځمکه جوړه کړله او بیا د پنځمې او د شورو په ورځ باندې الله پاک پکې غرونه سیندونه او داونه نباتات اشجار دا پکې الله تعالی واچو څنګه چې الله تعالی فرمایي فی 4 ایام سواء للسائلین پسلور رز کې د ځمکې ټول کائنات تیار شو د ځمکې او په 2 ورځې کې الله تعالی اسمانونه جوړ کړل نه کول په 6 ورځې کې الله تعالی دا عالم بالا او عالم اسفل سماوات ارضون دا ټول الله تعالی تیار کړل خیال کرا لکه په 6 ورځې کې او د خالی ورځ چې ونه هغه کې هغه پارغه پاغي کې الله تعالی نه خلقت د اسمانونو کړی دی نه پکې خلقت د ځمکې کړی خیال کرا لکه بیا يهوديانو د خالی ورځ محترمه وګرځوله د غي عبادت پکاو او پیرانګانو د اتوار ورځ شغلم به ورځ د خلقت سوا د ارزون وا هغه عید او اختر وګرځاو دا غي ورځ احترام وکاو مسلمانانو مسلک او مذهب چون کې د يهودیت او د نصرانیت دواړو نه خلاف ته مسلمانانو ته الله تعالی د جمعې ورځ د احترام او د عبادت لپاره منتخب کړل خیال کړه باقی دا ورځې چې پشپک ورځې کې دا اسمانونو نظم کې الله تعالی تیار کړل یو سوال د طالبانو پیدا کیږي چې ورځ خو وینا ورځ خو د سنه پیدا کیږي ورځ شپې د نور نه پیدا کیږي لا نور پیدا نو نشپې ورځ د سنه پیدا شو سوال دې کنه دې د دې دوه درې جوابونه دي یو جواب دا دی چې مراد د شپږ ورځونه هغه مقدار د شپږ ورځو دی مقدار د شپږ ورځو دی لکه د انور او د سپګمې د دې شپه ورځ څومره سلیریش ګنټي وي سوي سلیریش ګنټي نو مقدار د شپږ ورځو باندې دا ټول اسمانونو نظم کې جوړ شو دا یو جواب دی خدا عقلی جواب دی نقلی جواب هغه دا دی چې د ورځو نه مراد د آخرت ورځ دی او د آخرت ورځ یو ورځ زر کاله ده ان یوما عند ربک كألف سنة مما تعد ان یوما عند ربک كألف سنة مما تعد وکشپک زرک پشپک زرا کاله کې الله تعالی د اسمانونه او د ازمکه سکړل تیار په دې باندې دلیل خیال کراله کنه د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه روایت ده او د امام مجاهد قول ده او د پر روایت ضحاک باندې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د اخرت ورځ منقول دي دسو د اخرت ورځ په شی به نو الله جل شانو فرمایي ثم استوى بیا الله تعالی اراده وکړه علی العرش جوړولو د عرش ته چې ازمک اسمانونه تیار کړلو بیا عرش چې کوم دین واکه ودره خیال کړه عرش ته کو عرش ته اراده وکړه خیال کړه لکه خودی باندې یو سوال پیدا کیږي چې د عرش کو د قدم ذکر شوی دی وکانه عرشه علی الماء
چې الله تعالی وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله تعالی الله تعالی پیدا کړی دي د اوبو نه، بیا الله تعالی دا نور کائنات پیدا کړی دي. د ازمکه هم د اوبو نه پیدا شوې ده، د اسمانونو هم د اوبو نه پیدا شوي دي. خیال کراله کنه په اوبو باندې بلاس راغی، د سب بلاس نه د ازمکه جوړه شوله، د سب بلاس نه اسمانونه جوړ شو. او آیات کې خرازی وکانه عرشه علی الماء، چې عرش په اوبو باندې پوه شوی کنه. خیال کراله نه جواب دا دی چې د تاخیر او د تقدیم ذکر دلته نشته دی، دلته خدا ذکر دی چې عرش په اوبو د پاسه جوړ شوی دی، پوه شوی کنه. اوس که د اسمانون نه وروستو شي، که د اسمانون نه څه شي مخکې شي. نو الله فرمایي یغشی اللیل النهار، الله چاپېروي شپې لره په ورځ باندې. ورځ موجود وي، د پاسه پې څه راولي، د پاسه پې شپه راولي. یطلبه طلبوي دا شپه هودې ورځې لره حسیسن په تیزۍ سره. دا شپه پسې ډېره ګړندۍ را روانې، شپه پسې څه ده ډېره ګړندۍ را روانې، پوه شي ناڅاپه ترې چاپېره شي، ناڅاپه ترې څه شي او دا رڼا د ورځې ختم شي. والشمس پیدا کړی دی الله تعالی نور لره، والقمر سپوږمۍ لره، والنجوم او ستورو لره، مسخرات بامرې چې ټول تابع دي د حکم د الله. الله خبردار شی له الخلق دی، الله لره پیدایشت مخلوق دی، والامر او امر دی. پوه شوې که د الله دپاره پیدایشت مخلوق دی، او فیصلې خپلې دي. ټولې فیصلې د چا دي؟ د الله دي. او یو دویمه ترجمه ده چې د خلق نه مراد عالم ظاهر دی، او د امر نه مراد څه دی؟ عالم باطن دی. روحانیات چا پیدا کړي؟ هغه هم الله پیدا کړي دي. او جسمانیات او مادیات دا هم الله پیدا کړي دي. تبارک الله برکت ولده دغه الله تعالی رب العالمین، چې هغه رب د عالمین دی. تبارک الذی بیده الملک. ادعوا ربکم، غواړئ رب خپل تضرعا په عاجزۍ سره، و خفیا او په پټه سره. د الله نه چې سوال کوئ په عاجزۍ سره. دینا شرایط د دعا ظاهر شو، دو شرایط. یو شرط د دعا د پر تضرع ده، او بل ول څه دی؟ اخفاء. خیال کراله تضرع ځکه چې از خدا خواهیم و توفیق ادب، بے ادب محروم و گشت از فضل رب. توفیق د ادب د الله نه غوښتل پکار دی. ادب څه دی؟ په عاجزۍ سره غوښتنه کول، په عاجزۍ سره، تواضع سره. او دویم شرط قبول د دعا د پاره څه دی؟ اخفاء ده. خیال کراله اخفاء ده چې په پټه باندې د الله نه سوال کوي. ځکه ان الله لا يحب المعتدين، الله تعالی تجاوز کوونکي نه خوښوي. یا لکه بل آیات کې الله تعالی فرمایي ويسألونک، ستانه اصحاب کرام تپوس کوي چېرې د الله نه مونږ سوال چې کوم نه په پټه کوو په ښکاره کوو. خیال کراله کنه په پټه کوو که په ښکاره. فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا. دغه آیات کریمه نه معلومه چې په پټه سره دعا کول دا ډېر غوره دي. کوشش وکړه. دا سوال ما په مدینه منوره کې د هغه ځای د مولوي صاحب نه وکړو. هلته کې ځای په ځای تقریرونه کېږي په جومات کې. مولانا یوسف صاحب ولیدلي، پوه شوې پې که تقریر یې کاو، پوه شوې پې که نو مالی په یو خبره غصه راوستله. په مولانا محمد بوسیري رحمت الله علیه چې هغه صاحب د قصیدې بردې دی، هغه باندې څه ډېر بد غونته کې وویل، پوه شوې پې که نه. نو ما ورته 6 سوالات ولیکلو. 6 سوالات. یو سوال دا و چې تاسو دلته امین بالجهر وایه په دې جومات کې، دا د نبی علیہ السلام جومات دی. دا تاسو خلاف د آیات نم کوئ، خلاف د حدیث نم کوئ.
پوه شئ په کنه په دې جماعت کې تاسو امین بالجهر وای دا تاسو خلاف د آیات نام کوي د حدیث نام کوي آیات متداول پوه شئ په کنه چې ادعوا ربکم تضرعا د الله نه سوال کوي په عاجزۍ او په پټي سره دا چې په کتاب سو ولې وخای دغه دعا او ها دا امین ویل خو چې کوم نه اللهم استجب دعائي دا خو دعا ده خدای زما دعا قبول کړي دا خو دعا ده او دعا کې شرط څه شي دی اخفاء ده صدا بل ما حدیث کې راغلي دي خیال کراله کنه چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ها نه اربعه يسر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه يسر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلور اعمال دي چې نبی علیہ السلام باغه پټ کول ها دا پوش الثنا ها والتعوذ والتامين الثنا والتسميه نا الثنا والتعوذ والتسميه او والتامين الثنا والتعوذ والتسميه والتامين دا سلور خبرې به نبی علیہ السلام پټه باندې کولې یو سبحان ویل اعوذ بالله ویل بسم الله ویل او امین ویل مې تاسو څه کوئ د آیات نوم خلاف کوئ د حدیث نوم خلاف کوئ پوه شئ په کنه نو د آیات نه خو چې کوم نه جواب وکړو پوه شئ په کنه د آیات وی د دینه امین مستثنا ده څه ده وی امین ته نو ادعوا ربکم تضرعا د دینه امین سره مستثنا ده او د حدیث نه جواب وکړو پوه شئ په کنه وی دا حدیث چې کوم دینه دا متواتر نه دی او کدا مشهور نه دی پوه شئ په کنه دا غنه دغه جواب پوه شئ مولا باشه ده کې چوپ نشو پوه شئ په کنه ایو دو سوالونه به ته نور کړیو ها هغه کې مې دا جهاد فرض عین ده که فرض کفایي ده د کابل دا جهاد که فرض عین بیا تاسو ولې خاموش ناشئ تاسو د عرب ولې خاموش ناشئ هغه فرض کفایي د ټول امریکای ها کفایت خو چې کوم نه یو افغانستان نشي کولای هغه ولا مقابله ته نه پوره کیږي بیا په کاله چې په ټول عالم اسلام باندې شي جهاد فرض عین شي دا غینه فائدو جواب هډو جواب تاسو په ورسېدل نو الله جل شانه فرمایي انه لا يحب المعتدين بشک الله تعالی نه خوخي تجاوز کوونکی ولا تفسدوا فساد مکوي په لار دې پزماګه کې بعد اصلاحها پس ته اصلاحنا ودعو او دعا غواړي د الله تعالی نه خوفن پیر سره وتمع او پتم سره پتم سره ان الله لا يحب الدعاء عن قلب لاهن خدا پاک سے کم دینو د غافل از دعا نه قبلې ان رحمت الله بشک رحمت الله تعالی چې قریب ډیر نږدې دی من المحسنین صالحانو ته سده صالحانو ته خیال کړه کتا سبحانه سوک تاسو چې رحمت خو مؤنث ده قریبتون ویل پکاري قریبتون من المحسنین څه جواب وکړو یره دو جوابونه خو دي په فکر کې مراله حساب خیرات خیر یو جواب خدا دې کنه ان رحمت الله قریبون چې دا قریبون شیغه چې دا د فعیل وزن دی او فعیل وزن کې تذکیر او تانیث سری برابر دویم جواب دا چې دا القرب للجوار الحكم للجوار پوښ دلته کې رحمت الله کې لفظ الله سره مذکر دی سره مذکر دا غي د وجنه دا خبر د رحمت د ان سره هغه مذکر راغلی پوښ الله جل شانه فرمائے
وهو الذي الله پاک هغه ذات یرسل الرياح چرالی کی بادونا دا ادله د وحدانیت تعالی دی بشرن زیری ور کون کی بین دے رحمتی مخل رحمت تعالی تعالی نا لا باران نہیں راغله داغه نمخ کی الله تعالی بادونا راولی ها دا د الله تعالی د رحمت زیری حتی اذا قلت حتی چوچت کی دا وریځ صحابن وریځ لرا وریځ راوچت کی اقلال ستویلی شي وچتول دا قل یقل نه ده قل یقل قلت کموالی توي ها او قل یقل ارتفاع تویلی شي قلة الجبل دغره سر تسوي قلة الجبل چراوچته کی وریځ لرا شقالن چې درنې وریځ وی سقنا ومنګ وشړو دغه وریځ لبلد میتن اکلی مرتا وچ کلی ها الته دا وریځ مونږ وشو پوښ پکا پانزلنا نازل کو مونږه به پدغه کلی باندې الماء بولرا دینه معلومه شولا دا معلومه شولا چې دا باران د اسمان نه راځي دا د سن راځي د وریځ نه او وریځ د سن پیدا کیږي ها د دریابونو نه او څه شي د یو ځای نه بل ځای ته بیاي ماشین پکې دن نسو ولګي د هوا ماشین پکې ولګي د درنې وریځې د یو وطن نه بل وطن ته سکی ورس کذالک فاخرجنا روبا سمونگا به بدغه باران سرا من کل ثمرات قسمه هر قسم می وجات کذالک نخرج الموتى دارګي بمونګا راوچت کو مړو لرا مړی بم د قبر نه دقه شانتی راوچت شي لکه څنګه چې د دې ځمکه نه دا زړی شي راوچت شي په دې باران سره دا رنګ دا مړی بد دې د دې قبر نه راپاش باذن ربه پیزن در خپل سره خیال کړل لعلکم تذکرون خایږي چې تاسو نه چیت قبول کړئ والبلد الطیب کله پاکیزه چې ده دو قسمه کلی دي یو کلی دا چې داغه خاور عمده ستري نه پاږي کې باغونه پیدا شي فصلونه پیدا شي یخرج نبات راوزی غیاګانې دغه به اذن ربي فیزن در خپل سرا والذي خبثا هغه کلی چې هغه خبيث وي کم کلی چې خبيث لا يخرج داغه نه راوزی الا نکدا مگر ناقص چیزونه کم زمکه جگه بیکار داغه نه ازغي او بنجر ته پیدا شي با سو ته وي دا چې درب مراد ته پر پیدا شي دارنګ کم کړي چاغه صلاحيت پکې موجود وي پوښې وکړه او هغه ته بزرګ او عالم لاړ شي پاږي کې نیکان خلق پیدا شي علما پیدا شي حافظان پکې پیدا شي کم کړي چې داغه بنیاد کمزور را رواني هغه کې علما کلاړ شي داغه نه بیا تختی کاغه ته صلاح لاړ شي داغه نه تختی ولغه کې قبولیت نه وي باران کې در لطافت تبعش خلاف نهست در باغ لال روید در شور ابو مخاص سوي صاحب د پارسي وای کنه باران کې در لطافت تبعش خلاف نهست و دا باران په نرمۍ کې خو هیڅ خلاف نشي چې دا یو نرم چیز دی لازم کې جړ تر رسیږي خو در باغ لال روید در شور ابو مخاصه په باغ کې ګل لالا پیدا شي او په خورنا کزمکه کې سو ازغي او خس او خشاک پیدا شي پوه شئ وکړه شاز نو مطلب دا دی چې دا کذالک نصرف البیات نصرف الآیات دارنګ بیانو مون په تفصیل سره آیات خپل لقوم یشکرون د دا قوم چې شکر کوي دا قوم د لپاره مون د آیاتونه بیانو چې هغه شکر گزار دي لقد ارسلنا بشکم راغله را لګل د نوح علیه السلام الی قومه قوم پلتا دا ادله د وحدانیت تعالی ذکر شو او دا د انبیاء علیهم السلام واقعات د عبرت لپاره الله تعالی ذکر کوي مشر پیغمبر په تشریعي پیغمبرانو کې څوک دی نوح علیه السلام
د خپل نوم سو عبدالغفار یا سکن. نوح لقب دی. نوح جمع د نایح ده. نایح معنی جړېدون کې. د به الله ته دومره جړا کوله چې دا په هغه وښکو باندې به زرغونه پیدا شوله، بوټي به پې زرغون شو، ځکه ورته نوح ویلی شي. راولېږه مونږ نوح علیه السلام الی قومي، قوم خپل ته. قوم یې څوک و؟ عراق والا. دا پخواني سرکشان دي. څه دي؟ پخواني سرکشان. د نوح علیه السلام په زمانه کې هم د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د نوح علیه السلام په زمانه کې هم سرکشو هلاک شوي دي. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هم سرکشو هلاک شوي دي. د حضرت علی کرم الله وجهه په زمانه کې هم سرکشو د 1.5 کسانو بیعت کړي د حسن حسین سره. هغه هم چې کوم دی نو حسن حسین یې څه کړل؟ حضرت حسین یې قتل کړ. څوک یې قتل کړ؟ همدغه خلقو د چا سره ملګري شو؟ د عبید الله ابن زیاد سره ملګري شو. دا سرکشه قوم دی. او زمونږ په دې زمانه کې د صدام ملګري وو. پوه شوې پې که نه؟ سرکشه خلق. خیال کرا نو الله جل شانو فرمایي فقال یا قوم اعبدوا الله. او فرمایل د ای زما قوم عبادت کوئ د الله، ما لکم من اله غیره، نشته تاسو لره معبود بل څوک. انی اخاف بشک د یریږم علیکم پتاس عذاب یوم عظیم، د عذاب د ورځې لوی. قال الملأ ویل سردارانو من قومي د قوم ددنا انا لنراک بشک مونږ اینو تعالی را فی ضلال مبین په گمراهی ظاهره کې. چاته وی؟ نوح علیہ السلام ته. یره ته مونږ ته ډېر ګمراه ښکارېږي. پوه شوې پې که نه؟ قال و فرمایل نوح علیہ السلام یا قوم ای زما قوم لیس بی ضلالة، نشته دی په ما باندې ګمراهي. څومره پوست او څومره نرم جواب ورکوي. پوه شوې پې که نه؟ لخته پسې هم نه رالي او د ژبې نه ورته لوړ هم نه جوړوي. پوه شوې پې که نه؟ ډېر نرم جواب ورکوي. تاسو خدای بندګانو ګوره زه ګمراه نه یم، ولکنی رسول، لیکن زه استازی یم من رب العالمین، د رب العالمین. وبلغکم رسوم تاسو ته رسالات ربی، پیغامات طرف خپل. وانصح لکم، خیر خواهی کوم ستاسو دپاره. وعالمو زه عالم ما من الله، د جانبه د الله نه ما لا تعلمون، په خبرو باندې چې تاسو ته علم نشته دی. زه د الله طرف نه ستاسو دپاره خیر خواهی. او عجبتم، آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم چې راغلی تاسو ته ذکر من ربکم، ذکر د جانبه د رب ستاسو نه، نصیحت. ذکر نه مراد څه دی؟ نصیحت. علی رجل منکم، په یو سړي ستاسو باندې. ګوره زه خو ستاسو نسبي یم، څه بل څوک نه یم. لینذرکم، چې ویری تاسو لره، ولتتقوا، چې تاسو پرهیزګاره شئ، ولعلکم ترحمون، ښایږي چې په تاسو رحم وشي. فکذبوا، دوی انکار وکړو د نوح علیه السلام نه. یره نه یې منو، نه یې منو. فانجیناه، پس بچ کړو مونږ نوح علیه السلام والذین معه، هغه کسان چې ایمان یې راوړی د ده سره، فی الفلک، په څه کې هم بچ کړل؟ په کښتۍ. دا 80 کسان، خیال کراله، 80 کسانو، نارینه او زنانه. واغرقنا الذین، مونږ غرق کړل هغه خلق کذبوا چې انکار یې وکړو بآیاتنا، د آیاتونو زمونږه. انهم کانوا قوما عمین، بېشکه دا قوم چې ړانده و، دوی حق نه لیدل. عمین جمع د عمیون ده. و الى عاد، دارنګ راولېږو مونږ عادیانو ته اخاهم، رور د دی هودا، چې هود علیه السلام دی. پوه شوې پې که نه؟ هود دا د عادیانو پیغمبر. او عادیان څوک؟ عادیان دا د حضرت نوح علیه السلام په 5م پوش کې او زوی، حادثو په 5م پوش کې زوی. دا عاد پلار چې کوم دی هغه عوس دی، او د عوس پلار هغه ارم دی، او د ارم پلار سام دی، او د سام پلار څوک دی؟ نوح علیه السلام دی. او د نوح علیه السلام پلار څوک دی؟ لامک. د دې لامک پورې ما خپل شجره نسب رسولې ده. پوه شوې پې که؟ د لامک پورې لیکلې ده را سره. پوه شوې پې؟ ډېر محنت مې پکې کړی و. اورې که نه؟ یو بابا سره مې موندلې وه او هغه شجره مې چې اخیستې ده.
تاسو په ورسېدلې نه دی ته الله تعالی د عاد نسل ته الله تعالی د هغې د نسب یو پیغمبر ورکړ چې د هغه نوم هود علیه السلام او دا کوم ځای اوسېدل دا عادیان چې وو دی د حضرموت د اردن او د یمن په دې منځو معنی کې او دی څه 15 قومونه خیال کې رااله کنه د عادیان او ډېر آباد قومونه ځمکې ډېرې سرسبزې شادابې وې باغونه به ډېر زیات کامیاب وو خدای پاک په دې باندې ډېره خوشحالۍ راوستې وې خو چې کله پیغمبر ورته راښکاره شو هود علیه السلام او دې انکار وکړو نو هغه ډېر په حکمت سره نصیحت وکړو خو مزه یې ونه کړله په دې باندې الله تعالی څه 3 کاله پې چې کوم دی نو قادساري راوستله 3 کاله خیال کړه هغه باغونه وچ شو هغه فصلونه هغه ټولې خوشحالۍ هغه یې نیست و نابود شولې خیال کړه او بیا دی راغله د سوال دپاره مکې معظمې ته بیت الله شریف ته او دلته چې راله عرب خو ډېر دغه خلقو دا سخیان خلقو هغې ورته مېلمستیاګانې شروع کړلې هغه لا څه کوي چې ډمانې ورته هم چې کوم دی نو د مجلس دپاره وګډولې اورې که نه بل یو صاحب دی هغه ویره د دې جومات مخې ته چې دا جنۍ ګډېدلې دا به ډېره مزه وه پوه شوې بې که نه هغه په دې سوچ کې تللی تاسو پې ورسېدلی نو دا هغه جنۍ بیا یو څو سندرې ویلې دي چې و د قمقله خلکو تاسو راغلي سلی تاسو خو مکې معظمې ته دعا له راغلي چې د بیت الله شریف طواف وکړئ دعاګانې وکړئ تاسو خو په نور څه اخته شوله پوه شوې که چې هغې ورته په خپلو سندرو کې په عربۍ کې دغسې ټکي وویلو پس له هغې دوی سوالونه شروع کړله دعاګانې د بارانونو شروع کړلې خیال کراله په دې کې وریځ راله په هغه وریځ کې چې کوم دی نو دوی پې خوشحاله شو بې ځکه خیري زمونږ علاقې ته وریځې رالې اوس به ملک آباد شي او چې دوی ورسېدل د هغه وریځ نه د اور سیلۍ شروع شوله خیال کراله که نه هغه سیلۍ په دې باندې 7 لیال و 8 ایام فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيها پوش بکنه ټول سکړل په هوا کې به الوتل او را ورځېدل به چې ځمکې ته به را رسېدل نو زړونه به یې چاودل په دې شکل کې ټول ختم شو یو قوم په دې کې داسې وو چې هغوی توبه طایب ګرځېدلي وو بیت الله شریف ته رسېدلي وو هلته یې طوافونه وکړل او هغوی بچ شوي دي هغه یو په دغه 15 قومونو کې هغه بچ شوي دي نو د هغوی ذکر الله تعالی فرمایي د دې کفارو هغه ذکر فرمایي قال الملأ الذین اویل سردارانو الذین هغه سردارانو کفرو چې کافران ګوره د اسلام مقابله اول چا کړې ده سرداران ملأ سردار سړي ته چې کوم دی سرداران ته څه وایي ملأ ویلی شي دا په معنا د مالعون سره معنا دا به داسې غټ غټ چې مجلس به یې ټول ډک کړی او پوه شوې که نه ځکه ورته ملأ ویلی شي وإنا لنظنک موږ ګمان کوو په تاسو باندې من الکاذبین چې تاسو دروغجن یې یاره وې ته خو ډېر قمقل یې چا ته یې وي حضرت هود علیه السلام ته انا لنراک فی سفاهة قالو فرمایل نو هود علیہ السلام یا قوم ای زما قوم لیس بی صفاتن نشتا پما باندې قباحت قمقل توب زګوره قمقل نه ما پوه شئ پکې ګوره دې څومره په نرمۍ سره جواب ورکوي نه لخته رالی نه ګټه رالی پوه شئ پکې په نرمۍ جواب ورکوي وإنا لنظنک بېشکه مونږ ګمان کوو په تاسو باندې ولکنی رسول لیکن ز رسول ما استاذ ما من رب العالمین
وبلغکم تاسو ته تبلیغ کوم رسالات ربی ز احکامات در خپل وانا لکم ناصح امین زستاو د پاره خیر پای ما امانتګری ما تاسو ته الله امانت راوړی دی او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم ذکر من ربکم چراغله تاسو نه نصیحت جانب رب تاسو نه علی رجل منکم په یو نسبی تاسو باندې زه کو سناشنا سره نه ما تاسو د نسب سره او د څه لپاره تاسو ته نصیحت کوي لینذرکم چې وایي تاسو لرا د عذاب د الله تعالی نه وذکروا یاد کوي اذ جعلکم خلفاء هر کله چې تاسو وګرځولې الله تعالی خلیفګان من بعد قوم نوح ورستو د قوم د نوح علیه السلام نه ګوره پرون نوح علیه السلام عذاب تیر شوی دی او دنیا پکې غرقه شوی ده نو تاسو بیا ولې چې کم دینو دغه ده تاسو الله خلیفګان کړل پکاره چې تاسو دا کفر پرېږدوئ وزادکم الله سیوا کړی تاسو په خلق په مخلوق کې بسطن په پراخۍ سره مال دولت له ډېر درکړی دی زامن او بچی د ډېر درکړی دي فذکروا یاد کوي اعلی انعامات الله تعالی لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو کامیاب شئ قالوا اویل دی اجیتنا آیا تراغلی مونږ ته نعبد الله چې مونږ عبادت وکړو د الله وحده یک یوازې دیو الله عبادت وکړو دا نور چې زمونږه بشماره خدایان دي بس چل کوي ونظر امونږه پریدو ما هغه خدایان کان یعبد آباؤنا چې د دې عبادت پکاو مشرانو زمونږه تاسو خو زمونږ نه بیوقوفان جوړوي ولې زمونږه پلار نیکه څه غلط خلک وسو چې هغه د دې سيزونه عبادت کاو نه مونږ به نه کوو پوه شئ پاتینا تراتلو کومتا بما تعدنا پاغه عذاب سره چې ته وعده کې مون سره ان كنت من الصادقين كتريشتنه قالوا فرمایل هود علیہ السلام قد وقع عليكم بشك ثابت شو پتا سبحانه من ربكم د جانب رب تاسو رسون عذاب د الله تعالی باز خبره فیصله شوله د عذاب سلسله برادي وغضب او غصه د الله تعالی اتجادلون آیات ما سره جګړه کوي فی اسماء فیسون منو کې سمعتموها چې تاسو په خپل دغه نمونه خو دي دی بده خدایانو ته نمونه خو دي جنکو په نمونه باندې پوه شئ انتم تاسو نمونه خدي وا باکم مشران استاد ما نزل الله ندنا ذکر الله تعالی به په دې خدایانو استاد باندې من سلطان یو دلیل فانتظروا تاسو انتظار کوئ انما کوم من المنتظرین ز سره تاسو نه د انتظار کوونکو نه ما فانجیناه بس مونږه بچ کو هود علیہ السلام والذین معه هغه چې د سره ملګریو برحمت منا پر رحمت زمون سره څلور زره کسان دته نه کرخه چا پیر کړل ښا چانه د دې خپل مسلمانانو کرخه ته چا پیر کړل په میدان کې په دې نه بوځای نه په دې کې د عذاب سلسله شروع شوله شیلې دومره په تیزی کې رااله چې دوی به چتاول اسمان ته به خېجول او بیا به راغورځول دې کنه و یو بوډای وا هغه غار ته نه وتله هغه پسې بوربوړاکې نه وتله پوه شئ هغه د غار نه چې کم نه نو دارا وېستله خیال کړه دغه عذاب خیال کړه چې پاغي باندې راغله دا چل امریکایانو دغه عذابونو نه ذکر دیم داسې ظاهري گیس پیدا کړو چې دې مسلمانان دا مجاهدین دی په غارونو کې نه نوتیو د شپې بیال ته آرام کو دوی په هغه گیس ور خلاص هغه باندې به چې کوم نه سکړل مړه به کړل او بار ته به بیا راوښته پوه شئ ندا دې په دغه شیلې باندې الله تعالی سکړل هلاک کړل نه فرمای فانتظروا تاسو انتظار کوئ انما کوم من المنتظرین بشک د سره تاسو نه انتظار کوم پما نو دغه مسلمانان څلور زره کسان دی باندې با خوشگوار هوا الوتلا شیلې به پنه راتله په نور ټول ماحول کې سوا شیلې دا معجزه و ده چا د هود علیه السلام وقطعنا امونګه کټ کړلې دابر الذین جړې دا کسانو کذبو چې انکار کړو بیا آیاتنا وما كانوا مؤمنین نو دوی ایمان راوړونکي دی ایمان والا نو ځکه د دې سره دغه انجام
ویلا سمودا راولی گمون سمودیانو تا اخاهم رو د دې صالحا چې صالح علیه السلام دم د دې تربوران عادیان او سمودیان دا د نوح علیه السلام په پنځم ځای کې پوښته د سمود پلار د سمود د پلار نوم هغه د پوښې په کنه دا خدای دې کنه سمودیان اورک نو د عاد د پلار نوم هغه ما څه ویل غوث او د پلار نوم چې کوم دی هغه ارم او سمود نه خطا شو د سمود د پلار نوم جسوه دی جسوه څه دی هغه مې ته اوس ویلو کنه د عاد د پلار نوم اوسو عادت د پلار نوم جسوه او جسوه په څه سره جسوه او د جسوه د پلار نوم هغه ارمو ا د ارم د پلار نوم هغه سام ا د صاحب د پلار نوم سو حضرت نوح علیه السلام پوښې به شاباش نو د سمود د پلار نوم چې کوم دی هغه سو هغه جسوه نه دی تاسو راولېګو صالح علیه السلام تعالی راولېګو دوی کم ځای عادیان خو په څه د حضرموت او د یمن په دې میانځ کې شمال جنوبي طرف ته څه جنوبي طرف ته او سمودیان چې د شمالي طرف ته د تبوک او د فلسطین په دې میانځ کې کوم دی د تبوک د مدینه منورې نه 900 کیلومتره فاصله ده په شپه کې د مدینه منورې د تبوک نه بیا اخواته د دې د سمودیانو هغه آبادی دی او د دې هغه چې کوم نه غرونه دي په نقشو کې مې غور کړی په شپه کې هدي په غرونو کې وشدل تنحیتون من الجبال بیوتا په غرونو کې به کورونه تراش کول او هغه کې به وشدل په شپه کې تاسو په نقشه کې او کورونه بنېلې دي او مال لیدلې دي په شپه کې د هر یو کور چې دینه د پاسه کور د پارسه دی غولې دی دروازه پکې نه وي په شپه کې د قشان آزاد کورونه او لاندې پکې سړکونه هم بوتلې دي په دغه غره کې لارې پکې بوتلې دي د هر لاندې محله په د پاسه محله د پارسه دا غي د پاره بس شهن او غولې نه الله فرمایي قال يا قوم اعبدوا الله قوم ذمد الله عبادت کوي مالکم من اله غیره قد جاءتكم بينه من ربكم دی وته ویل تاسو مو ډیر ستړي کو زمو خدا خیال چې ته به دا خبرې نه کې ولې ز ډیر قابل او خيار او زیرک معصوم وي پوښې به کړ مونږ ته به زمونږ یو لوی تعلیم یافته چې کم دین واکه نوجوان دا خطاب بل څه شروع پوښې هدي څه چلو کو خیال کرا لګ او قد جاءتكم بشکر اغله تاسو ته بینتم من ربکم واضح دلائل د جانب رب تاسو نه دی وته ویره مونږ ته یو معجزه پېښ کا وېسه معجزه تاسو غواړئ ودا پوره غټه ښکاری کنه دا پوره غټه وا پاګه غره کې دا غر نوم کاتبه دی دا غر نوم څه دی کاتبه ودا دغه غټه نه یو خرا پیدا کا دا چې وخه چې اغا قوبوره وخوي او حامل وي خیال کراله نه چې مونږ دا وینو بس مونږ به ایمان راو وعده ته نه چې کوم دی نو حضرت صالح علیه السلام واغسل په ایمان سره بیا مونږ کو الله ته تضرع کړل پدې کې ناڅه په ګټه سشولا و چاودله او هی تراو داند دغه وخه 15 غزه وګداو پوښې پک چې کله را پیدا شولا بعض خلق ایمان راوړلو بعض را نه وړلو صالح علیه السلام ته وی ګورئ تاسو خو وعده کړو چې مونږ ایمان راوړو ایمان خو تاسو را نه وړو و ته دی اوخي بیا ادبی مکوي که تاسو به قدرې ته دی وکړل نو بیا به عذاب دا وخه به وبس کی او دا وخه به خوراک کوي نو د دې به قدرې باندې کوي دی دا روخي خاصیت دا
چې دا کم غره ته بتلله نو نور څاروي به تېرېدل ندی ورته یو تانګی پرېښودلو پوه شوې پې که نه هغې ته بتلله او بیا به راکوزېدله بیا تږې شوې به وه لاندې چینه وه هغه چینه یې وله هم چې کوم دی نه تقسیم کړله چې تاسو دا چې کوئ چې د یو ورځ نمبر به د دې چینې د دې اوښې وي او د بلې ورځ به ستاسو د څاروو وي دې ته به تعرض نه کوئ د دې بې حرمتي به نه کوئ دغلته کې یو زنانه وه چې د هغې ډېر ګډې بیزې وې هغه به د هغې به کول به ډېر مشکل و نو یو دوه بدماشان چې د یو نوم مصدعو په سواد سره او د یو نوم کوزار پوه شوې پې که دا هغې ته وی د یو سره به زه نکاح وکړم یو پیغله لور مې ده د دې بل سره به هغه نکاح وکړي مونږ به تاسو له ځان درکو خو یو مهرباني وکړئ د دې اوښې نه مونږ خلاص کړئ هغه وی دا خو اسانه خبره ده دواړه ورته په لاره کې ودرېدل چې اوښه راکوزېدله د یو چې کوم دی نه وله خپه وواله اوښه راتاوه شوله خیال کې راله که ا دې بل څه کړله هلاله کړله خیال کې راله که د هغې نه بچې چې کوم ورسره و هغه بچې الله تعالی غیب کو هغه وایي چې هغه وخت نه ورک شوی دی بس بیا ورک شوی دی چې دا د اوښې بې ادبي بې حرمتي وکړله نو بیا په دې باندې د عذاب آثار او نښې او حضرت صالح علیه السلام ورته ووایي چې ګورئ په پلانکې ورځ باندې د شورو په ورځ به تاسو باندې عذاب شروع کېږي عذاب دا دی چې رنګونه به ستاسو څه شي هغه به دغه شي هغه به اوله رنبۍ ورځ باندې به سپین شي بیا به سره شي او بیا به تور شي چې کله د جمعې په ورځ تور شو بیا به د باندې عذاب راځي خیال کې راله نو د هغې ذکر الله تعالی وایي دا هم داسې شیطانان چې باوجود د دې نه چې په دې باندې دغه نښې ښکاره شولې د یا کفنونه واغوستل او ډوغلې ځان له وکڼستلې چېره کله عذاب شروع کېږي چې مونږ په دې ډوغلو کې څه شو په دې ډوغلو کې ځان پناه خیال کې راغله چې عذاب راغی د زلزلې